بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو، زم د پروګرام ډیسټریکټ ډیری سره د مردان نه پرویز خان تاسو په خدمت کې حاضر یم. کتونکو مونږ همیشه لپاره په دې ډیسټریکټ ډیری پروګرام کې ولاکې ته تلیو او هغه ځای چې کمې مسلې دي عوامو ته کمې مسلې را مخې ته دي هغه مو حکومتي چارواکو ته په ډاګه کړي دي. نن چې مونږ راغلي یو د مردان ښار سره خوا په خوا دی ځای کې ګوجر ګړی علاقه ده. ګوجر ګړی جندرپار توحید آباد هلته به ورځو. تاسو ته به هلته کې مونږ ښیو چې آیا دې ځای کې ترقیاتي کارونه شوي دي نه دي شوي، کوم حکومتي چارواکي دي دې طرف ته کتلي دي، منتخب نمایندگان د دې ځای نه چې کم د حلقې منتخب نمایندگان دي دې حلقه کې کار کړی دی نه دی کړی، تیر ناظمان تیر شوي دي دې طرف ته کتلي دي نه دي کتلي. دغه به مونږ تاسو ته ښیو. په جندرپار کې دغه ځای کې لارې چې کومې دي ټولې کچه دي، باران چې کله وشي اوبه پکې ولاړې، بغیر د باران نه هغه لارې کوڅې چې کومې دي ډنډونه دي هغه به مونږ تاسو ته ښیو. ځایي خلکو سره به خبرې اترې هم کوو. کتونکو د دې نه علاوه دغه ځای کې بله غټه مسله چې کومه رامخې ته ده هغه دغه ځای کې د سویګیس ته په دغه محله کې خوا په خوا سویګیس شته. څه محلې داسې دي چې هغې ته سویګیس نه یتلی هم په دې هکله به هم دغه ځایي خلکو سره خبرې اترې کوو. کتونکو تاسو مونږ سره اوسئ. کتونکو مونږ موجود یو د ګوجرو ګړی جندرپار توحید آباد کې. څنګه چې مونږ وویل چې یاره دې ځای کې لارې کوڅې چې کومې دي کچې دي، بارانونه وشي خټې د دنیا دې ځای ولاړې اوبه ولاړې، دې خلکو ته څومره مسلې دي. دغه خلک چې کوم دی نن دلته کې راټول شوي دي خپل فریاد خپل شکایت چې کوم دي د هغې نه به اورو چې آیا دې ته څه مسلې دلته کې رامخې ته دي. یو مشر ما سره ولاړ دی هغه سره به خبرې اترې کوو. مشر ستا نوم څه دی؟ زما نوم عمرا خان دی. عمرا خان دا راته ووایه چې یاره دې ځای کې دا لارې کوڅې چې کومې دي مونږ خو اوس دا د ګوجرو ګړی د روډ نه چې څنګه دې خوا راوړېدو نو هم د راتګ قابل نه وه په هغې باندې چې راتلو، او دا دې ځای کې خو چې دا ټولې لارې کوڅې دي دا ټولې کچې دي. څه ویل غواړې؟ یاره جي زه چې درته ووایم نو زه لکه د پی ټي آی ښه صحیح ورکر یم. د ټولو خلکو ته پته ده په دې ځای کې زه د خپلو خلکو د ټولو مشر یم. ښه د پی ټي آی صحیح ورکر وم. دوی زما سره له الیکشن نه مخکې خبره وکړه چې ستاسو د لارې 80 لکه روپۍ راوتي دي او دا به موږ د الیکشن نه مخکې کوو. نو مخکې ونه بیا وروسته به یې لا کوو. تر نن ورځې پورې څه پته ونه لګېده. نو دلته زموږ یو غم شوی، مور زموږ مړه وه په هغه رسېدلې. نو په هغه ورځ باندې دوی خو په خپله د چا د دوا او جنازو له نه ځي، خو لکه د نور زموږ د کلي او د خلکو ته ډېر سخت تکلیف او راغورځېده او پاڅېده به. زما سره یې جبه کړه، زما سره وعده کړی چې تاسو زما سره چې دونه منډې تړلې مل د الیکشن په شپو ورځې کې ولې چې دا ټول خلک چې زموږ څه دي نو ټول اوټونه یې هغه ته اچولي بیا راسره هم ده وکړه. اوټ مو چا ته ورکړی؟ اوټ هم افتخار علي مشواڼي ته. زموږ دغه مطالبه چې زموږ خاص حکومت ته دا دغه چې راشي یو درخواست چې زموږ د لارې وګوري. موږ ته ډېر زیات تکلیف دی لکه چې دغه چې موږ منزل جمعات ته نه شو تللی چې باراني. زموږ جمعات دغه شان شر د خلکو د لاسه پرو دي او منزل جمعات ته نه شو تللی. ډېر سخت تکلیف را ده. په باران کې بیا ډېر زیات تکلیف خټې ډېرې خټې او د سره پکې تللی درز او راغورځېږي مشران پکې زموږ راغورځېږي او بد حالي. کتونکو تاسو د دې ملګري خبره عمرا خان ووایي چې یاره زه د پاکستان تحریک انصاف یو سرګرم روکن یم. ټول عمر مې دې خلکو سره منډې تړلې مې ورسره والي دي. د الیکشن په دوران کې مې ورسره کور په کور باندې ګرځېدلې، اوټونه مې ورته غوښتي دي، وعدې را سره شوي دي چې ستاسو د لار دپاره 80 لکه روپۍ چې کومې دي دا وتې دي. خو تر دې دمه هغه 80 لکه روپو هېڅ پته نه ده لګېدلې چې آیا دې ته دروغ ویلي دي او کنه دغه شنه باغونه ورته خولي او کنه دغه پیسې چې کم جاري شوی دی لار دپاره هغه چا خوړلې دی. د دې دغه خبرې ویناوې بل ملګری موږ سره ولاړ دی سره به هم خبرې اترې کوو. ستا نوم څه دی؟ ما جی بخشې ده. بخشې ته هم د دې توحید آباد یې؟ او جی هغه توحید آباد یو. دا لارو په هکله باندې ته څه ویل غواړې؟ یاره جی بس زمونږ خو دا حکومت ته خواست دی چې بس موږ ته دا لارې ګودرې پخېږي، باد و باران شي بد حالي ګاډی نه شي تللی بل څه نه شي تللی، نارینۍ که زنانۍ چې باران شي بس مشران یې که کشران دي جومات ته منزلو نه شو تللی بس چې ځو خټې بارانې لاره ته نه ده پخه، موټرسایکل یې نه شي تللی، بله چینچي وغیره ګاډۍ ماډۍ نه شي تللی، تکلیف یې راته. زمونږ حکومت ته لکه دا خواست دی چې بس موږ ته دا لارې پخېږي. مونږ ته ټول نه لول تکلیف دار چې بل زه مور بیماره او هسپتال کې بیخي باران ورېدو هېڅ راسم نه. بیا ما موټر سایکل سټارټ کو او هغه مې دغه کو نو مور نه سلیپ هم شو. زه په خپله هم خوږ شوم، د پنډۍ مې واضح ښکاري زخم و سلنګ سر وسوځېدله. نو له اول زه کوم درز دې وخوړو؟ درز مې وخوړه او مور رانه هم ولوېده او زه په خپله هم اوس مې د پنډۍ دغه شوی ده او دغه ښکار یې موږ ولیده. نو زه له اول حکومت ته دا خواست کوم چې راشي زموږ نه اول تپوس وکړي د دې لارې په باره کې، ځکه زموږ لارې ډېرې خرابه ده
او ټوله کچره چې باران وشي بیا خو بسره څوک نه زنانه تلی شي نه پې نارینه تلی شي بس کور کې به دننه ناستي او نه چېرته ډیوټۍ تلی شي نه څه کار روزګار له تلی شي نو لول زموږ د لارې مسله بل دا ده چې دلته ګیس راغلی دی اخو یو څو کورونه ته شته دی دا 2-3 کاله و چې دی خو سر راغلی هم نه دی دا ټول هغو لول دغه موږ هم دا وعدې کړی چې لول به چېر کوو بجلۍ ستنې به دغه کوو تارونه هم داري په هوا کې بوتل دی په سبېدارو کې که دا سبا را خدای نخواسته راوشلېږي ستنې هم نشته دی نه ستنې شته دی او د ګیس هغه دغه یې کړی چې دا روډونه وپخو لارې وپخو هېڅ هم نه دي شوی زما نوم شمشاد دی جي د ټول نه مخکې خو ستاسو ډېره مهرباني او شکریه چې تاسو رالی او زما په خیال زه خو دې ځای کې پاتې کېږم صرف تاسو یې خیبر نیوز والا چې دې ته زموږ دا غم ښکاره شو تاسو د لاره په باره کې خبره وکړه نو زموږ لاره خو خیر تاسو به لیدلې مې او په دې لاره تاسو راملی دا د ډېر وخت نه لکه دا خرابه ده او خاص طور بیا د باران په وخت کې چې کله باران وشي ډېر زیات تکلیف یې په دغه کې بل داسې لار ده زه خو تاسو ته ووایم چې که موږ روټۍ کور وخورو په چینچۍ یا په موټر سایکل کې نو صرف پاټکه پورې ځو که نه زموږ هغه روټۍ ازمه شوي دومره کندې کپرې او دومره هغه لار خرابه ده دلته ایم پي اے صاحب چې کوم دی افتخار مشواني صاحب دی او زموږ ایم این اے علي محمد خان غالبا دغه دی نو هغې دي خو مشواني صاحب هم خیر کله ناکله په پیښه راشي خو چېرته زه به ښکاره دا خبره کوم هغې سره زما دوا سلام هم دي خو چې کومه حق خبرې هغه به درته کومه نو چې د خپل کلي د یو سړي ته پته نه نو په نیوټس کې کوم یو شل پېرې سړي راوي د هغې څه فایده د هغه خپل کلي دا د هغه خپلې کوڅې دي نو چې د دې نه یو سړي نه خبرېږي نو د هغه نه به نور د سړي د څه تمه وکړي نو مطالبه دا ده چې اول خو یې لاره موږ پخه کړې شي بل د ګیس تاسو به د ګیس هم کتلي زموږ د کوڅې سر ته راغلی دی او چې کوم مین ځای دی هغې ته نه یې دغه کوم طرف ته کورونه ډېر زیات دي نو هغه طرف ته ګیس نه دی تللی بل زموږ دغه مطالبه ده چې خیر دا ذاتیات دي موږ خو خبر نه یو خو لکه صرف د یو بل نه خبرېږو چې خپل منځ کې ذاتیات دي او سیاسي ذاتیات هم دي دغه شان یو وایي زه کوم بل وایي زه کوم یو وایي زه پې تخته لګوم بل وایي زه پې تخته لګوم زموږ خو کار کول دي یار هر سړی دراله وکړي کو تیر راله کې کو تیر راله وکړي خو مهرباني دي وکړي دا ذاتیات خپل منځ کې پرېږدي او موږ د دې دا کار وکړي کتونکو تاسو ته کاري صاحب خبرې ترې واورېدې کاري صاحب وینا ده چې د تختې جنگ دی دې کې سیاسي جنگ دی یو مشر وایي چې زه به لګوم تخته زما به نومي بل وایي چې زما به دغه خلک چې کم دي سوځېږي پکې دا عوام دغه ولس پکې سوځېږي دې دپاره لارې چې کمې دي د دې دي کچه پرتې دي دغه شانتې د تلو راتلو جوګنې دي نارینه زنانه پې چې کمې ځي ماشومان پې چې کم ځي سکول ته پې چې کم خلک ځي هغې ته څومره زیات تکلیف دي تاسو د خلکو خبرې اترې واورېدې ورځو به نورو خلکو ته هم هغې سره به هم خبرې اترې کوو بله ورځ مې چینچي راوستې وه صحیح درته وایم ما سره مریض و په دې راب باندې په دې لار باندې ما چینچي راوستې وه نو کم از کم زه پکې سهار 10 بجې زما چینچي نښتې وه او تقریبا مازدیګر ته مو باسله دغه ځای کې خټو کې نه پکې ټریکټر هم نه راتله چې په هغې باندې روغ کې ونه د دیکې څوک وو هېڅ نه چا دیکه نه ولوي زمونږ کپړې ګنده کېږي داسې ښه لار ده زمونږ او دلته لکه چې کم یو اوس مثال کې دا لار ده ټیک ده دا خو لا په سرې سیتې ښه ده دا بله دا عام لار دلته زمونږ د دې کلي دا سهل دی دلته اوسېدونکي خلک شته ښه داسې ماهره کسان هم پکې شته خیال دی خو اوس اصل خبره دا ده چې لکه مونږ ته کارونه نه کېږي چې مونږ ته دا داسې کم از کم څه لږ غونته کار وشي یا مثال کې مونږ ته دا لار دې صرف پخه شي نو دا هم ډېره ده زما نوم عبدالصمد دی زه په 5م کلاس کې سبق وایم او موږ چې سکول ته ځو نو د لارې کچې دي موږ چې سکول ته ځو او درز هم پکې وخورو او یو جوړه مې هغه هم څښاشي بیا هم سکول کې هم نه پرېږدي او بیا هم استادان هم وایي ساده کپړو کې هم نه شو تللی زموږ حکومت ته زموږ دا درخواست دی چې راشي موږ ته دا لارې پخې کړي کتونکو څنګه چې مونږ ووې دې ځای کې چې یاره مونږ موجود یو په ګجرګړی جندر پارک کې تاسو د خلکو خبرې اترې واورېده لاره په هکله باندې چې کومې خبرې اترې وکړي ګیلې مانې وې هغه هم تاسو واورېدې دې ځای کې زموږ د دې نننی ډسټرکټ ډایرکټ کم دویم اسایمنټ چې دی دې ځای کې هغه د ګیس دی دې ځای کې د ګیس ډېره غټه مسله ده څه کورونه محلې چې کومې دي دې ځای کې هغې ته ګیس نه دی رسېدلی خوا په خوا دلته ګیس راغلی هم دی دې ځای کې څه کورونو ته لګېدلی دی او څه کورونه چې کوم دي د هغې نه محروم دي د ګیس نه د دې خلکو سره به خبرې اترې د ګیس په
هکله باندې کوو کتونکو مونږ زه به تاسو ته وښیو چې مونږ نن په هغه ځای کې موجود یو چې دا د صفیا کې دي او دغه پتری ده دلته چې څنګه مونږ راوو چې وموکتو نو په هر کور په بره باندې خشاک هم پروت دی دې ځای کې پتری هم پرته ده په کورونو په چتونو باندې او دغه صفیا کې چې کمې دي دا هم پرتې دي دا ځکه خپل کیمرامین سلیمان ته هم چې آیا دا کمې صفیا کې چې دی ډیرې جوړ شوی دی یو غټ ډیرې دې ځای کې د پتری جوړ شوی دی ورسره صفیا کې دي دغه خلک چې کم دي کمې مشران زنانه چې دې ځای کې دي هغې غریبانان دې ځای کې دغه صفیا کو پورې ټوله ورځ لګوي دغه صفیا کې دې ځای کوي په دې پټو کې ګرځي پتری راټولوي خشاک راټولوي دې خلکو ته دومره تکلیف دی دې ځای کې چې آیا ګیس راغلی دی خوا په خوا ورسره دی خو دې ځای کې په سیاسي اختلافاتو په وجه باندې د تختې د بورډونو دې ځای کې مسلې دي یو وایي ایم پی ای صاحب چې زه به لګوم بل ایم این ای صاحب وایي چې زه به لګوم بل د بلې پارټۍ ایم پی ای صاحب وایي چې یاره بورډ به زما نوم به په بورډ باندې نو دغه اختلافاتو دا خلک چې کم دی دا ولس د توحید آباد د جندرپار اوسیدونکي دا خلک د دغه ښکار شوي دي د دغه شکار دي د دې سره به خبرې ترې کوو د ګیس په هکله باندې چې آیا دې ځای کې ګیس ولې نشته ولې نه دی راغلی تاسو ته ګیس په څه وجه باندې دلته کې نه لګي کتونکو موږ سره اوسئ ورځو به دغه کم خلک چې کم دي ځایي ولس هغې سره به د ګیس په هکله باندې خبرې ترې کوو السلام علیکم څنګه یې ملګري خیر جی ستا نوم څه دی غنی رحمان او د دې ځای اوسېدونکی او یا دا ولې دا تا خو د خشاک پڼ دی را په سر کړی کم ځای نه دی راوړو دا دې پټي نه مې راوړه بس ګیس نشته جی نو تکلیف ته راځه ځکه خشاک او ټول ورځ د خشاک پسې ګرځي کله تللی وې چې دومره دی راټول دا خو مازدیګر مونږ نه پس تللي وو او جی او ولې دی کولې دارې ته او جی او ښه دا راته ووایه چې ګیس دې ځای کې د څومره وخت نه نشته ګیس خوا کې دلته کې شته نشته راغلی دلته کې که نه تاسو ته ته رانږدې شوی دی خو بس دې کوڅو دې کې نشته دا کې نشته دې طرف ته هم نشته ګیر چاپېره مونږ نه نشته خوا ته راغلی دی خو بس دې پاټو ماټو والا پلانجه ده یو وایي کوو به بل وایي نه کوو ښه سیاسي اختلافات دي پې او بس په هغه وجه باندې تاسو نظر انداز نه لګي بس هغې د لاسه مونږ ګډوډ یو زما سلیمان نوم دی زه په کچې کې سبق وایم چې مور راته وویل لاړ چې خشاک راوړه زه به پټو کې ګرځم خشاک وکړم کور ته راوړم نو چې بیا سکول ته ورسم بیا په مونږ باندې کلاسونه بند شو مونږ ته د لارې تکلیف هم دی د ګیس تکلیف هم دی سهار روز خشاک راوړو بیا لاړ شو کار له نو هم دې اړیکه هم خشاک راوړو غونډې نه کېږي بس مونږ ته دا مسله ده لار هم خرابه ده هر څه خراب دي جي او دې ټوله په پټو کې په خشاک پسې ګرځي ټول ورځ به پټو کې خشاک پسې ګرځو کله پاتری راټولو کله ډکې راماتو بس دغه کار کوو جي نو مطالبه غوښتنه یې سره مطالبه هم دا سپیشل من عمران خان ته دا سوال جواب دی چې موږ له لارو کې کوم چې ایم پی ای دی هغه ته مې دا دغه دی چې موږ له لارو کې ګیس موږ له وکړي ما سیدل نوم دی دلته زمونږ ګیس نشته دې محله کې شته او په نیمه کې راغلی خو هغه طرف ته هم نشته او دې طرف ته هم نشته نو زمونږ مینې صاحب خراب دی هغه موږ له کار نه کوي د چا دواله نه دي بل سره نه دي بل سره نه دي د ټولو هغه ګیسونه کوي او هر څه کوي خو زمونږ هغه ونه شو اوسه پورې او خټې او زمونږ پیسار دی خشاکونه نشته بل څه نشته بل څه بچي اخلي پخلي لپاره تاسو څه کوئ څه بلوي دې ځای کې بس کله سپیکه شو کله ډکې شو کله یو شی شو کله بل شی چې هغه موجوده ټیم پې تېرو زمونږ د سړک چې دی جندرپار د دې ټینډر شوی دی ان قریب ان شاء الله په دې به افتتاح کیږي د هفته نیمه کې نو هغې کې دا لارې شامل دي د ایراب دا لاره چې دی باندې یو 80,000 روپو شینګل شوی مو لوکل ګورنمنټ کې موږ سره چې کم فنډ و تقریبا 27 لک روپۍ وي هغه هم مخکې محلو کې لګېدلي دي زمونږ د محلي چې دی نو هغه به د امین ټیکهدار اغوښتی دا سړک نو ان قریب چې دی د میاشت نیمه کې صرف د باران ته د خبره بند وه چې د بارون ودرېږي نو دی باندې افتتاح کړي نو هغې سره به دا لارې چې دا کوڅې به ورسره کېږي ګیس خبرې هم دي ګیس چې دی دا خو شوی دی او جمعیت والا سره لږې شانتې مسالې چلېدي د پی ټي آی د مشرانو سیټلمنټ شوی دی او هغه هم د مونږ ورته چې دا کودایي لا مه کوئ د هغې وجه دا وه چې باران ورېږي بیا به لاره کې خټې وي خلک په تللی نه شي جومات ته مشران دي کشران دي سکول ته ماشومان ځي نو هغې باندې به هم د 22 تاریخ نه پس چې دی کم لاست باران وشي د هغې نه پس په پای باندې کار شروع کړي ډېرو ملګرو ته اکثر پته نه وي او نه په داسې ټکنیک باندې پوهېږي ځکه تاسو ته خو پته ده
چې حکومت چې کوم ټرینډر کېږي شاته دا مدرسه هم د دې دپاره ان شاءالله 10 لک روپۍ شوي دي، یعنې قریب چې کله فنډ راشي نو دا به کېږي. نو ډېر ملګري چې دې نه بېخبره وي. دا یو ملګري ووایي چې یاره د الیکشن په وخت کې 80 لکه روپۍ د لار دپاره وتې وې منظوري شوې چې یاره لارې کوڅې ته پخو بیا مو 80 لکه روپۍ ونې لیدې. نو آیا دغه اعلانات دي که نه وبشي؟ نه دا د دې نه مخکې چې کم PC1 شوی دی هغه د کلي منځ کې، اوس PC2 کې چې کم فنډ دی نو انشاءالله به هغه ټول دغه 2 ارب روپۍ دي نو هغه په دې باندې کېږي. د دې نه مخکې چې کم پروجیکټ 2 کروڑ روپو د ډرین راغلی د پاټک نه ټولې محلې د هغه ځای اوبه چې وې ډېرې مسالې به وې هلته خلکو آبادي ډېرې زیاته زړه اوبه به هلته ودرېدې نو هغه ډرین چې 2 کروڑ روپۍ په هغې باندې ولګېدو هغه د ایراب ته راپرېوت. مونږ ګرځو تپوس کو MPA پسې ورځو MNA پسې ورځو، دا زموږ حق دی ځکه چې د هغه نه د خپل حق پوښتنه به کوو نو هغوی نه تپوس وکړو نو ورشو د هغې په ذریعه چې دی مونږ انفارمیشن حاصل کړو ډپارټمنټ ته. هغې راته دغه وایي چې بس فنډ وتېرېوته او 2 اربه وتېرېوته کو کار ته چالو نه د هغې خو چې دی نو ټیکهدار صاحب سره مونږ ملاقات کړی دی او هغه سره مونږ ناستو امین ټیکهدار سره هغه ته مونږ ویلو چې زموږ د لارې نو هغه وایي چې په دې میاشت نو په تېر شوې میاشت په 28 باندې ټینډر شوی نو هغه صرف وایي چې د باران د وجې مې ودرولې بیا به خلکو ته تکلیف وي. کتونکو زموږ د دې نننۍ ډسټرکټ ډایرې کم دریم اسایمنټ چیرې دی چې هغه دی ټنګ ټکور او په ټنګ ټکور کې دلته موږ سره یو موجود دی سندرغاړی دی سندرې شوق دی امان شاه موږ سره دلته کې موجود دی د دې کلي د جندرپار اوسیدونکی دی. موږ راټینګو په دې لاره پوله باندې روانو او سندرې ځان سره لګیا او سندرې وې موږ ورته ورغو ومودرولو چې یاره زمونږ کم کتونکي چې کم دی هغوی ته به څه سندره وې. امان شاه دا راته ووایي چې سندرې د څومره وخت نه وې؟ سندرې خو جي بس په ښه بد په شوی یم بس دې سره مې ډېر زیات شوق دی او ویم یې داسې چې منګیره باب چېرته په کوم ځای کې پروګرام وي بس هغې له ځان رسومه او بس د هغو سره کښېنم او هغو سره بس دا پروګرامونه کوم. کار روزګار تاسو کار روزګار خو جي بس پنجاب ته ګنو له ځو چې بیا د ګنو نه راشو په دې دغه اوړي کې بس بیا د ګلکار سره مزدوري کوو پلسترو ملسترو کار کوو. اوس دیاړۍ راته یم بس په دې لاره را روان وم بس چېړه ته مې خفګان میلو شي بس مصرې شروع کوم. چې کله خفه نو بیا مصرې وخې خفه یم بس بیا مصرې ویم. منشا دا راته ووایي چې یاره زمونږ کتونکي کم چې تاسو دا وینې په خیبر نیوز په شیشه باندې دې ته به ته څه ډالۍ پیش کړې نن؟ بس دې ته خو به زه یو څو مصرې وکړم. زما په ټول مې پل سلام دی وی سلام دی یدا مې کلام دی چې غلام د ټولو یم وی یا زما د زړه باغ چې اوچېږي تا د دیدن ولو ته واچول بندونه وی یا څوک پر ازاد ملک نه ځي یا ډېر غریب شي یا د یار د غمزینه وی یا مسافر موجنې خاونده په ځن کدن کې د خپل وطن ارمان کوي نه وی یا زما د لرې وطن یاره چرته په خیال کې دې رازم کو ير دې کړم وی یا په مرګ دې نمرې جانان خوږ دی پرنځ دې پریوزي چې پوښتنې له ورزم وی یا د قبر غاړې ته مې راشه یما بچنجي خوري ته به وکړي دیدنونه وی یا بازي دلنه کونډه خیمه یا سړی ډوډۍ به خرڅوم ځان به ساتم وی یا ما به دروغ ګڼله د جانان کډه پرشتیا د ملک ځینه وی داسې ظالمه او زمانه شوه وی یو ورته خاندي بلې تیغ په مرګ دینه یا دا ظلم جان به دې نسکور شي په غریبانو باندې مکه و ظلمونه وی یا د کراچۍ پیسې دې اور شي څوک ظالمان به یې په چینجنو غاښو خوري نه یا ماته د خپل نصیب معلومو یا زه چې په داسې بې وفا مینېدمه. کتونکو تاسو واورېده د امان شاه کم دغه مصرې چې کمې وې هغې تاسو ته ډالۍ کې پیشې کې او ډېر خوندور ښکلې اواز یې دی زده کړې څنګه دی مزدور کاره دی پلسترې کوي
نو په پلسترو کې اکثر چې ګوره دغه دیاړي مار لګي پلستر خپل کارم کوي او ورسره په خوږ اواز باندې هغې سندرې هم وایي. نو دغه امان شاه د ماشوموالي نه دا شوق و. موږ راټونکو په دغه پوله باندې روانو د دیاړۍ مزدورۍ نه واپس را روانو. کتونکو تاسو د دې دغه خوږې سندره کومه خوږه مصرۍ چې کومې وې هغه هم تاسو واورېدې. کتونکو په نننۍ ډسټرکټ دایرې کې موږ تاسو ته دې ځای کې د ګجرو ګړۍ سره خوا په خوا جندرپار کم علاقه چې کومه ده توحید آباد دې ځای کې یو کلی دی محله ده. موږ تاسو ته وښولو چې دې ځای کې څه مسلې دي. تر ټولو نه غټه مسله دې ځای کې وه د لار وه. لارې ټولې کچه دي دې ځای کې خټې پکې دي چیکړې پکې دي اوبه پکې ولاړې دي. کم پیاده خلک چې کم دی هغه هم په دې کې نشي تللی. زنانو ته څومره تکلیف دی. مونځ ته خلک چې کم دی مشران جومات ته نشي تللی د دې لارو د دې خټو په وجه باندې. کم منتخب نمایندګان چې کم دي دې طرف ته هېڅ قسمه دی نه دي راغلي. که راغلي هم دي د لارې کوسي د هغې په نوټسو کې هم شته خو تر دې دمه پورې دې ځای کې هېڅ چا کار نه دی کړی. د دې خلکو کمې ګیلې چې کمې وې د دې خلکو چې کم مسلې ودي ته رامخې ته وې هغه هم تاسو واورېده. کتونکو د دې نه علاوه مونږ تاسو ته دې ځای کې کم دې کلي ته د ګیس یو غټه مسله وه. ګیس راغلی دی څه کورونو محلې ته دلته لګېدلی دی څه ته نه دی لګېدلی. دا خلک چې کم دي ټوله په خشاک پسې ګرځي. کم ماشومان بچي چې کمې دي د سکول ته د تلو په ځای باندې هغې په دې پټو کې ګرځي او خشاک راټولي اونو ته برخیږي. د خلکو ته د ګیس کوم مسله ده. د ګیس مسله دې ځای کې د منتخب نمایندګانو خپل سیاسي اختلافات دي. تخته به یو لګوي په تخته باندې به د یو نومي د بل نوم به په دغه وجه باندې د خلک چې کم دی دا نظر انداز شوي دي دغه مشکلاتو سره مخ دي. کتونکو د دې نه علاوه د مانشاه زموږ دریم اسایمنټ چې کوم دی ځای کې د ټنګ ټکورو هغه هم تاسو واورېدې. دې ځای کې د مانشاه خوږې مصرې هم واورېدې. کتونکو زه هیله لرم چې د نننۍ ډسټرکټ ډایري به ستاسو خوښه شوي. د راتلونکي ډسټرکټ ډایرۍ پورې خپل کوربه پرویز خان ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.